السلام علیکم کری صاحب خیر ټیک یې ما تاسو ته میسج کړی و دغه نمبر ما ستاسو د انټرنیټ نه اخیستی دی د ختم نبوت فارم نه هلته مې سرچ کړلو نو ما ته میلاو شو او هلته ډیټیل کې و چې تاسو ما په خیال چې د مردان آفس دی که د هغې څه نمبر دی نو ما درنه دا تپوس کولو چې دلته پېښور کې تاسو څه آفس یا تاسو سنټر شته دی یا ختم النبوت فارم والا دلته چرته دی که هغې کانټیکټ راکړئ لږ نو ډېره مهرباني به وي خو تاسو ته به هم دا خبره لږه بیان کم هغه داسې چې زه اوسېږم په دې حیات آباد پېښور کې نو دلته زموږ سره په سټریټ کې اوسېږي قدیانان هغو ځان ته دلته یو بنګله واغسته مطلب خپل کور مخامخ کې ځان ته بله بنګله واغستې ده زړه خبره ده ډېر ټایم یې وشو چې اغستې ده او هغې کې ځان ته جومات جوړ کړی و هغې کې خپلې جمع ممې خو هر څه کوي جمعې مونځ و هر څه پکې کوي ټیک ده نو هغه جومات څه ټایم چلیدو و خو اوس یې پکې دا کار وکړلو چې هغه داسې ورکوټې آبادي پلاټ 2 کناله و ډېر غټ و او آبادي پکې ډېره کمه شوې وه نو اوس یې پې شروع کړې ده او ډېر یو غټ امپایر یې پکې لږه یو ډېر غټ کنسټرکشن یې پکې وکړلو او اوس یې سیسټم دا دی چې دلته خپل مدرسه او تبلیغي سیسټم جوړوي که نه نو هغې دپاره یې رومز جوړ کړ هغې دپاره یې هالز جوړ کړ هغې دپاره یې هر څه جوړ کړ نو جومات هم دی او ورسره د هغو مدرسه او تبلیغي سنټر هم جوړوي ټیک ده مطلب اوس به یې شروع کوي نو هغه خو یې لا په بلډینګ خو یې ولاړ دی پلستر یې خو یې کړی دی خو اوس هم په کنسټرکشن مراحلو کې دی که نه فنش کړی نه دی نو ما خو په خپل ځاني دلته ډېر منډې ووهلې دي دلته چې کوم زمونږ ملایان دي د هغو مشران دي علماء کرام د هغو ته ورغللم د دلته د څه نوم یې دی حقاني صاحب جومات ته ورغللم د رفیع الله صاحب جومات ته ورغللم دلته په هغه کې دی شمالي مارکیټ فیز 1 هلته هغه یې صدر و مولانا انور شاه صاحب فیز 2 کې مدرسه ده هغې ته ورغللم هلته مې مینه وکړله خو مسجد الکبیر ته ورغللم 5 شپږ هغه ته ورغللم زویونو ته او ټولو چا به راته وایي چې حقاني صاحب ته ورشه چا به راته وایي چې رفیع الله صاحب ته ورشه د هغو ځاني کانټیکټ نمبر یې مې هم واخیستې هغو سره مې کانټیکټ هم وکړو ورسره میلاو شوم مخامخ وینا مې ورته وکړه خو لږه ډېر معذرت سره چې نن پورې ورته یو اوف قدر مو نه کړلو نو مطلب دا څو میاشتې وشوې چې زه ورته دا ویناګانې کوم زه ورځم چې ګوره شی راسره ودرولو دلته باقاعده دو مدرسه جوړه کړله باقاعده تبلیغي سنټر یې جوړ کړو په کوڅه کې راته جوړ کړو او نور منځونه او جمع او هر څه خو یې په شورونه کېدل خو دلته کېدل نو اوس یې راسره ګوره پوره سیسټم جوړ کړو او ډېر یو غټ ګیټ یې ورته ولګولو ډېر یو بل شانې کنسټرکشن یې وکړو نو مهرباني وکړئ چې لږ معلومات یې وکړئ خو چې ورشئ ورېږه موږ معلومات کوو او ورېږه موږ پی ډي اې نه تپوس کوو ورېږه موږ دا کوو ورېږه موږ دا کوو ورېږه زه خو هلته تللی یم زه خو دلته تللی یم زه هلته مصروف یم زه دلته مصروف یم دغه شی و هغه شی و خو یو هر پیره چې ورغلی یم خو یوه بانه یې کړې ده او هېڅ نه سر یې پته لګي او نه یې خپو پته لګي چې آخر چېرته لږ تپوس یې کولی م شو که نه نو بیا ما د ختم نبوت والا فارم سرچ کړلو ما چې که دلته چېرته آفس وي والله معذرت غواړم ما ته خو نن پورې پته ونه لګېدله چې زمونږ مشران څوک دي زمونږ مطلب مونږ چاته وینا وکړو داسې مونږ اسلامي دینی لحاظ سره زمونږ مشران دي څوک مونږ چاته ووایو چې هغه کم سے کم دومره خو ورته ویلی شي چې دا ته څه کې دا دې څه شروع کړي دي بھئی که دا غیر مسلمه دی خو بس ټیک ته مونږ ورسره څه کار دی عیسایان به هم ګرځي او هندوان به هم ګرځي او بس د قادیانان هم پکې غیر مسلمه ګرځي خو که نه دا وایي چې زه مسلمان یم ځان ته مسلمان وایي نو زه خو ما خو پته اعتراض دی نو بیا خو ما ته دا شی نه دلته مه جوړوه بیا خو راته مدرسې او د سنټر یې راته مه جوړوه که نه
نو مهرباني وکړئ کاینډلی که تاسو څه یو سټپ پې اخیستی شئ نو ډېره مهرباني به وي، که نه وي نو ما ته دلته پېښور کې ستاسو که څوک مشر وي، څوک ستاسو افیس وي، سنټر وي، هغې کانټیکټ هم راکړو نو ډېره مهرباني به وي.